صورت یو څو فضیلتونه زه تاسو ته بیانوم چې هغه تاسو بیا زده کوئ او عمل کې راولئ نو انشاءالله زمونږ ستاسو لپاره پکې ډېر لوی خیر دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په یو موقع باندې وی صحابو ته وفرمایل وی تاسو کې څوک داسې دي چې ماسوتن خپلې بسترې ته راځي او دی چې کوم دی نو څه وکړي دی ځان سره چې کوم دی نو ختم د قرآن وکړي. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ورته وفرمایل وی حضور دا خو ډېره مشکل کار دی چې یو سړی خپلې بسترې ته ماسوتن راځي او ختم د قرآن کوي نو ګرانه ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي خپلې بسترې ته ماسوتن څوک راځي او دی ځان سره 3 وارې قل هو الله احد صورت وایي نو دا مستقل د یو ختم برابر دی. ځکه دا صورت و انها لتعدل ثلث القرآن ځکه دا صورت چې کوم دی نو دا برابر دی د ثلث القرآن نو چې 3 وارې دی وایي دا د قرآن کریم پوره د یو ختم اجر به الله تعالی ورکوي. بل روایت ورپسې بل حدیث مبارک کی راځي یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویجی زما په کور کې لوګه دا او فاقه ده نو دا مال د دې لپاره څه عمل لا کوي څه عمل لا توخی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمایل وی چې ته کله کور ته داخليږي نو سلام واچوا او دا غینه بعد یو پیر درود شریف وایا او 3 پیری سورۃ الاخلاص وایا نو ان شاء الله ستاسو کور غلوګه هغه تنده فاقب الله جل جلاله ختم کی. نو دا صحابي لګي رضیبات راغي وی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو د عمل په برکت سره الله جل جلاله چې کوم دین په موږ باندې ډیر لوی فراخي راوستي ده او هغه مسائل الله تعالی ختم کړل. بهر حال محترم دی صورت الله تعالی ډیر لوی شان او فضیلت ورکړي دي. یو حدیث مبارک کی راځي وی چې کوم بنده 200 پیریزان سره دا صورت اولولی کم بنده 200 پیریزان سره دا صورت اولولی نو دا 500 کالو سابقه ټول ګناهونه به الله جل جلاله دی بنده ته معاف کی. په حدیث کې راغلی دی. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای ته وفد لېږلو د صحابه کرامو او پاغي کې د غي د لپاره خدمتونه مقرر کړو نو یوی ولا پکې امام ګرځولیو چې ته به د امامتي کې مزبوطه کې نو باقاعده غ صحابي باغی ته امامتي کوله نو وی چې هغه به کله قرآن مسکو او سوره فاتحه به ولستله نو د سورت نه بعد به ور سره چې کوم نه سورت اخلاص مستقل خامخاوي. نو نور ملګرو صحابه کرامو په اعتراض وکړو وی کما پسې مسکوي نظم دک شانتی وام نو وی چې بیا کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی واپس رالل او دا خبره وته وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې تاول داسې کول ویجی زما د دې صورت سره ډیره زیاته مینه ده محبت مې دی دا غي د وجنه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی داخل کتاله ر جنت د محبت د دې صورت د محبت د وجنه به جنت ته داخل شي. بهر حال محترم دی صورت الله تعالی مستقل شان ورکړي دی او عظمت ول ورکړي دی. علما لیکي چې څوک وایي چې زما په جنازه کې الله جل جلاله ملائکی شریکی کی نغری دا صورت ځان سره ډیر لولای. و یو صحابی په مدینه منوره کې دا غنوم د معاویه ابن معاویه اللیسی انصاری هغه بارک راضی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله تبوک جنگ لتن دی بیمارو د بیماری په حالت کې پرې خو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک په مقام باندې الته چې کله وو انو دغه وشو یو ورځ سحر کې حدیث ته امام قرطبی راوړی تفسیر قرطبی کې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام چې سحر را بیدار شو یعنی نور طرف ته متوجی شو نور د خطو وخت شو نو د انور خطې د په داسې کیفیت باندې چې د داسې دغه پلوشي کول ډیر زور کې ورنا کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام فرمایي وی حضور نن خدای انور سره په جدا پوزیشن باندې دی وی او نن بدل لې د کې لږ سات بعد حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی او فرمایل وی حضور بیگا په مدینه منوره کې استاغه مشهور صحابي معاویه ابن معاویه اللیسی انصاری او پات شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام استرجاع وی او الله جل جلاله را لګلم چې زما حبیب ته وای چې تب په جنازه کې نو هغه زمانہ چې د مدینه او د تبوک په میاس کې اوسم جیازونه چلیږي بلا ډیره لار ده او بیا په هغه دور کې چې صحابه د تبوک جنگ له سوره مشکلات سره تلو په سوره انفال او توبه کې موږ دغه تفصیل بیان کړو الحمدلله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زب څنګه مدینه منوره ته رسم او دا به ماته دی پروتي د لاش او زب بیا جنازه کوم نو جبريل وته وی چې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو صفونه تیار کړئ. نبی علیہ السلام او صحابه درېدل باقاعده په معاویه ابن معاویه باندې جنازه وکړه
د مدینه منورې او د تبوک په مابین کې سوره بل ډیره فاصله ده وغیل ته جنازه وکړه چې د جنازې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فارغ شو نو وی فرمایل چې د مدینه او د تبوک په مابین کې زما او د معاویه د کټ په مابین کې هیڅ شی نو ما د معاویه کټ داسې پروت لکه په عامه جنازګاه کې چې امام ته کټ څنګه مخامخ پروت دي او ما په جنازه وکړه نو بیا فرمایي چې جبرئیل دا راته وایي چې نن د انور اولې په داسې کیفیت سره دی نغه ول جواب ورګي وی چې حضور بیګا په اسمانونو کې د دې خبره اطلاع او اعلان شوی دی چې کله ستا په مدینه کې معاویه ابن معاویه وفات شوی دی نو او یو زرو ملائکو اهتمام کړی دی او دړادړ روان دي وی په مدینه منوره کې 5 لګول ځای نشته دومره مدینه کوسیدو ملائکو نه ډکی دي وی دا په سمانه د الله دور لوی شرف ورکو چې دا دومره لوی شان ولا ورکو او دا دومره قیمتي جنازه ولا ورکړه د ملائکو جنازه د پیغمبر جنازه د مجاهدین صحابه جنازه نو هغه ته په جواب کې وای په دې کې 2 صفاتونه پراتو دا غیر وجه الله دا مقام ورکو یو په دې کې عاجزی پراته وا او دویم نمبر د وزن سره کل هو الله واحد سورۃ ډیر وی د دې غ برکت دا چې الله تعالی وته دا شان او عظمت ورکو الله تعالی دې مونږ کې عاجزی پیدا کی الله دې مونږ کې د دې صورت د وینا هغه توفیق را الله مونږ لرا کی بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرئیل یو ځل په لار باندې را روانو ان تاسو بخاری شریف کې دا خبره مونږ ویلې د باب الوحی کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حارث ابن هشام تاسو کوي کیف یاتیک الوحی تاسو جی وای څنګه راځي نو نبی علیہ السلام دا غیغه مدارج او کیفیت بیانې نو یو کیفیت وته دا بیانې چې کله کلمات په شکل انساني کې ملائکه راشي نو جبرئیل بکله په شکل د انسان کې راغلو نو نبی علیہ السلام سره په لار د اسرا روانو نو دی کې یو صحابي را روان دي تاسو نوم اوریدل دي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ خدا داسې یو حساس صحابي او د ځان له ژوند تیرون کې صحابي او یو خلوت پسند صحابي نو جبرئیل نبی علیہ السلام ته ډایرک وای حضور دا مخامخ چې را روان دي دا حضرت ابو ذر غفاری نه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او جبرئیل دا ابو ذر غفاری دی خدا را ته وای چې تی څنګه داسې بینم پیجنې وی حضور د تاسو په زمکه دورانه پیجنې چې سورہ معرفت د الله په اسمان کې ورکړی دی او سوره په جنگلو د اسمان کې دا وی د دې وجه سره وی په دې کې چې کوم دین د سورۃ الاخلاص او د عاجزۍ وجه پرته ده د پړه کې عاجز ډیر زیات دی او سوره اخلاص ځان سره وینداغي د برکت نن دا مقام الله دل ورکړی دی بهر حالونو عرض میدا کو چې دې سورۃ الله یو مستقل شان ورکړی دی یو مقام ول ورکړی دی چې مونږه تاسو د سورۃ ځان سره وایو کم از کم و علماء وی اعلی درجه د دې صورت دار چې باندې ځان سره زر پیری وي ای متوسط دار چې 1500 پیری وي او ادنا دار چې 300 پیری ځان سره درځي دا وای نو الله تعالی دې مال او تاسو له دې صورت د ویلو توفیق راکړي الله دې برکات مونږ لره راکړي د دې صورت ما یو نوم ذکر کړو سورۃ الاخلاص موږ د شیخ سی وی سوق چې دا صورت ځان سره وای الله تعالی به دې بنده کې اخلاص پیدا کوي د په عمل کې د په عقیده کې د په اخلاقو کې اخلاص به پیدا کیږي او دویم د دې صورت نوم ذکر کړو موږ سورۃ التوحید وی سوق چې ځان سره دا صورت ډیر وای الله تعالی به دې بنده خاتمه په مرګ خاتمه راولي مرګ چې ول راولین په توحید باندې براولي او دریم د دې نوم ما د دې ذکر کړو تاسو ته سورۃ الله الصمد وی کوم بنده چې ځان سره دا سورۃ ډیر وای نو الله تعالی به مخلوق نه بے پروا کوي مستغنی کوي به خپل ذات سره به متوجه کوي او بل مې د ذکر کړو سورۃ النور د نور معنا دا ده چې کوم بنده ځان سره د دې سورۃ ور ډیر کوي الله به د په سینه کې چې کوم دین د دې غرنا پیدا کوي د دې غ نور به پیدا کوي دغه په برکت سره به ایمانی رڼا به ترازی اعمال ته به متوجه کیږي نو د دې سورۃ ور دا ډیر لازمی دی بهر حال محترمو د دې صورت متعلق مې ته دغه یو څو خبره بیان کړې دا 15 مباحث ورپسې دا 2 صورتونه اوس کوم دي د دې